الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. عبادت خان شیرپاو ته شکریا ادا کوو چې تا موږ له خبرو کولو د مقرره کړه. تا وکړه د سکندر خان شیرپاو د برای خبره، نو دا خو یو غټه کارنامه وه چې سکندر شیرپاو صاحب ته دغه یو څو ورځې منسټري میلاو شوې وه چې کوم دی سینیر منسټر و د ایریګیشن. نو په دغه کې خدای پاک دې هر چا له داسې زامن ورکړي لکه آفتاب احمد خان شیرپاو له چې سکندر ورکړی دی، ځکه چې په دغه لږ دور حکومت کې هغه سره سوچ د عوامو، هغه چې کوم فرض کا لوی سیند د ابازو دی، نو د هغې نه چې کوم کلو ته نقصان و پټو ته نقصان و، نو اول پیله خو یې د هغې چې کوم دی نو بندوبست کړی دی، په اربونو روپۍ لګولي دي او هغې ته یې چې کوم دی سفټې کړې ده، برایان یې د ګټو کړي دي. بیا به راواخلو تا د جندي خبره وکړه. جندې خو چې کوم دی مخکې چې به راغی نو دی به ډېر زیات پټي وړلو، دا کورونه به یې وړلو، مالونه به یې وړلو. دې پېرې سکندر خان شیرپاو دغه کارنامه چې کومه کړې ده دا د جندي، نو جندي کې هغه داسې یو کارنامه کړې ده چې کومو کلو ته کومو پټو ته نقصان و، نو دومره اوبه اړو چې ته راغلی نه یې لکه بله ورځ چې کومې 8000 کیس اوبه رالې. په دغې کې چې کوم موږ به والو د دې خپل نږدې ځای، ځکه چې موږ دا لیدلو. اوس په کڼیور کې چې جندې بیاده نو دغه ځای کې اولدین کلی سیاست کمر چې کوم ورته وایي، نو دا کمر تقریبا 30 فوټ لوړ دی او 30 فوټ لوړ ته هغه چې کومه ډانګه کړې ده، نو کم از کم زما په خیال باندې دغه ډانګه چې کومه وه نو دغه کلي به نیم په نیمه بیخي وړلی او بالکل به چې کوم دی دغه آبادي تباه شوې وه. خو د ده په کوششونو باندې چې دغې ته کله ډانګه وشوله نو کلي بچ شو. د شیرپاو کلي داسې عمرزو پورې تقریبا داسې د 400 پورې کومه سیفټي چې د سکندر خان کړې ده دې کلو ته او کومه بری یې کړې ده، نو زه خو یې ډېر چې کوم دی نو که په دې باندې ډېرې خبرې مو کومه نو کمې به وي، ځکه چې د هغه سوچ چې کوم دی نو هغه په داسې ترقیاتي کارونو باندې دی چې حیران به ورته پاتې شي. یو شی به چې کوم دی یو سیلاب یو کار به 10 کاله پس راځي، هغه ته د مخکې نه بندوبست کړي. نو زه خو یې ډېره شکریا د خپل یونین کونسل زیم د طرف او د خپلو عوامو د طرف ادا کوم شکریا، ځکه چې کومه لهر بل د سیند راغلی او د جندي راغلی نو موږ ته ډېر غټ خیر دی عوامو ته خدای پاک راکړی دی. دا لږ ډېر نقصانات یې چې کړي نو دې ته ولې موجوده نمایندګان چې کوم دي هغه توجه نه ورکوي؟ تا د موجوده نمایندګانو خبره وکړه، د موجوده نمایندګانو د سوچ چې کوم دی نو دا سکندر شیرپاو په شانتې نه دی. هغوی توجه هغه څیز ته ورکوي چې ذاتي جیب ته یې څه پیدا وي، او د دغې نقصان چې کوم دی نو د دغې پیدا خو عوامو ته ده او د هغوی د عوامو پیدا نه کوي.